څنګه اعتماد ټریول دی دغه با اعتماده اداره ده او واقعي چې حاجي صاحب ډېر ښه خدمت کوي او نسبتا د ده سیسټم هم ډېر ښه دی او دغه یې ریټونه هم الحمدلله ښه دي او په ډېر اعتماد باندې خلک هم بوځي او تر څو چې څوک ورسره تللی دی غټه خبره دی هغه دوباره بیا کوشش کوي نو چې څوک یو ځل لاړ شي او دوباره بیا راځي نو دا د دې خبرې نښه ده چې دته هغه کم سهولیات دی او کومه خبره ویلې شوې ده نو هغه درسته ویلې شوې ده. ګرانو کتونکو سلامونه، علف خان شرف وایم په څنګ کې مستر علم حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب تورنځی الحمدلله زموږ د ضلعې دپاره د صوبې دپاره د پښتنو دپاره پهر ډېر خلک ووي شیخ صاحب دورې کوي نو موږ جاپان نه ولیدلی خو شیخ صاحب تقریر وولی نو په تقریر کې ورته جاپان داسې وښیي چې حیران به شي چې بس زه د جاپان کې ګرځم داسې نور ملکونه. خو ګرانو کتونکو تاسو زما کله کله پروګرام وګورئ زه چې هسې اعتماد ټریول ته راشم نو کښېنم نو لایو راشم نو خو داسې د خلکو مسله مو چې توم نو دې ځای نه لایو راځم خو د اعتماد کله خبره هم کوم نو دې ځای نه کوم خو چې شیخ صاحب هم په دې لار ځي نو د حاجي وحدت خان ضرور سلام کوي دلته کې راځي او زه په ډېرو پروګرامونو کې ما ذکر کړی دی چې کله هم دوی په رمضان المبارک کې عمرې له ځي نو اعتماد ټریول نه دوی تګ کړی دی دغه شانتې د دوی رور چې کوم دی هغه مولانا یوسف صاحب هغه هم د دې ځای نه تګ کړی دی او ما ته د شیخ صاحب بس په تقریر کې هغه یو خبره ډېره یادېږي وی کله چې مې رور علم دین شو نو په واده دومره نوم خوشحاله چې څومره د خپل رور په دغه عالمتوب باندې خوشحاله وم. نو ګرانو کتونکو په اعتماد ټریول کې موجود یو او شیخ صاحب دې نه مخکې د ټول سټاف راوغوښته هغوی سره یې خبرې وکړې د مونځ ترغیب یې ورکړ د وخت تعین چې په ټیم باندې راتګ او بیا اعتماد ټریول باندې دغه خبره وکړه چې څنګه نوم اعتماد دی نو دغه شانتې با اعتماد اداره ده. خو بله یو مهمه خبره د شیخ صاحب باره کې دام کوم چې کاروباري حضراتو له ډېره زیاته مینه ورکوي څوک چې حلال رزق ګټي هغه هر ځای کې چې نو ځان وررسوي او هغوی ته دغه وایي چې یاره دلته کې چونکې بېروزګاري ده زموږ په دې ملک کې وسایل نشته دي نو د شیخ صاحب نه هم ډېر خلک تمه کوي چې یاره دلته کې راشه دلته کې راشه او انکار هم نه کوي خو په یو ټیم یو کار کېږي د دوی شیډول چې کوم دی هغه په میاشتو اکثره پکې ټیم نه میلاویږي هلته جامع نماینه ده دلته اکوړي خټک دی دلته په علاقه کې پروګرامونه وي خو اعتماد ټریول سره بېله مینه ده په دې زه مننه په دې کومه چې اعتماد ټریول سره زموږ هم یو تعلق دی یو تړون هم دی شیخ صاحب یې دلته څه کوي نو ما ورته جي حاجي وحدت خان زما هم ډېر زیات خیال ساتي نو چې په دې لار ځای جي شکریا هم ادا کوو او نن دغه اعتماد ټریول ته راغلی جي نو څه به وایي نو ما خو خبرې وکړلې او اوس هم وایم چې اعتماد ټریول خو حاجي وحدت خان صاحب چې څنګه اعتماد ټریول دی دغه با اعتماده اداره ده او واقعي چې حاجي صاحب ډېر ښه خدمت کوي او نسبتا د ده سیسټم هم ډېر ښه دی او دغه یې ریټونه هم الحمدلله ښه دي او په ډېر اعتماد باندې خلک هم بوځي او تر څو چې څوک ورسره تللی دی غټه خبره دی هغه دوباره بیا کوشش کوي نو چې څوک یو ځل لاړ شي او دوباره بیا راځي نو دا د دې خبرې نښه ده چې دته هغه کم سهولیات دی او کومه خبره ویلې شوې ده نو هغه درسته ویلې شوې ده. شیخ صاحب یو په دې رمضان المبارک کې ډېر رش وي که نه د عمرې یو ربیول ده اوس ته ربیول میاشت نو په شریعت کې خو صرف دومره ده چې د رمضان د عمرې فضیلت راغلی دی هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمره په رمضان کې داسې ده لکه ما سره چې چا حج کړی نو هغې ډېر لوی ثواب دی د عمرې او اوس هم د رمضان فضایل زیات دي د عبادت اجر زیات دی نو هلته چې سړی عبادت کوي د هغې اجر نور هم زیات شي او په نورو میاشتو کې داسې څه د نبي علیه السلام نه څه تخصیصات نه دي راغلی چېرې په نورو میاشتو کې د سړي ځي او په نرې دی ربیع الاول دی او که بله میاشت او که بله میاشت ده په هره میاشت کې سړی تلی شي دې کې څه خبره نشته عمره خو ډېر لوی اجر لري صاحب عمره هره میاشت کې مسلمانانو له پکار دی چې لاړ شي چې چا وس کېږي ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې د عمرې ثواب د نیم حج برابر نبی اسلام فرمایي د یوې عمرې نه بلې عمرې پورې چې چا څومره ګناهونه کړي دا به ورته الله معاف کړي بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله راغلی دی عمرو له څو عمرې یې کړي نو عمره اوس نبي علیه السلام په ربیع الاول کې عمره نه ده کړې په ذیقعده کې کړې حدیبیې له په ذیقعده کې راغلی بیا واپس شو عمرة القضا په ذیقعده کې کړې جیرانۍ نه عمره په ذیقعده کې کړې ده
او د حج سره چې کوم عمره په ذوالحجه کې کړې نو ربیع الاول ښه میاشت ده، د برکت میاشت ده، د حضور پاک د دنیا د راتلو میاشت ده، د هجرت میاشت ده، ډېر برکات یې دي. خو دا لا څه د هغې دې کې څه د ثواب د تخصیص څه خبره نشته. شیخ صاحب لکه موږ په عمره پیسې ورکوو، موږ سره چې یو ټراول ایجنسۍ والا کومه خبرو کې په کار چې پیسه فاصله ماغی هوټلو ماغی بیا هلته کې دا خبره کېږي چې یاره بس مړه دا خو بس خدای ته منظوره وه دلته کې راغلی ما پیسې ورکړي که نه اکثر ټراول ایجنسۍ فاصلې وښیي چې یاره د دا ښه نه دا خو زه وایم که نه دا چې وایم چې ستا کار بې اعتماد دی نو دغه وجه ده چې هلته فاصله یې وښیي بیا بل باندې دوستان ورکړي وله دا ښه خبره نه ده چې کوم وعده دې وکړه. زه خو زما چې څومره دوستان دي الحمدلله ډېر مې دوستان دي ټراول ایجنټان نو زه وایم چې ستا 600 دی نو 700 ښایه ستا چې 700 دی نو 800 900 ښایه نو چې هلته دې د 900 پسې سوچ لاړ شي او هلته ورته 600 کې میلاو شي دی بیا خوشحاله لکه دی خو نږدې دی نو دروغګویي ښه نه ده. او بل دا چې لکه د عمره وکړي لکه موږ په ایمان هم کمزوري یو یا په پښتونخوا کې د 12,000 ماشومان اسلامیات پیل شوي دي دا اوس اګزام وشو که نه 12,000 دې سره لږ سړی پرش شي چې د نو بس اصل کې زموږ د خلکو توجه دین ته ډېره زیاته کمه ده او نور هم کمیږي. د دنیا تعلیم ته د خلکو توجه ډېره زیاته ده نو موږ دا نه وایو په کار دی چې سړی سکول هم وایي کالج هم وایي موږ هم څو جومات ته ویلي دي خو هغې سره دین پیرول نه دي په کار چې ته زوی د ټیوشن نیسې د انګلیش دپاره او د میتس دپاره او د فزیکس سویکس دپاره نو د هغې دپاره د قرآن دپاره مو له ونیسه که نه او دا یو وجیبه ده چې د قرآن د ټیوشن ضرورت هم تا ته نشته نورو کې نیسې دې کې د جومات کې امام فري ناستې ورته ښایي نو ولې موږ بیا په هغې کې ځان خپل بچي ناکامه کوو. موږ خو ټول عمر په سکول په جوماتونو کې ماشومانو ته پخوا سبقونه ښول او بل دا دی چې د اسلامیاتو د قرائت چې کوم استادان دی هغې ته هم زه دا وایم تاسو مهرباني وکړئ د خپلو ماشومانو سره د بچو سره لږه خواري وکړئ. پرایویټ سکولونو والا هم پکار دي چې دې سره خواري وکړي ولې فیل کېږي دا خو بدنامي ده د ملک ته د دین ده د مسلمان ده. شیخ صاحب لږ د تجارت حوالې سره ووایه لکه موږ تجارت دی وغې په ملاوټ پته تجارت خو د نبي علیه السلام سنت دی د صحابو سنت دی او خو په صحیح طریقه تجارت دروغ پکې نه دی بیل پکار دوکه نه ده پکار قسمونه نه دي خوړل پکار دا تجارت اصول دی. سود نه پکې ځان ساتل پکار په دې اصولو تجارت خو نبی علیه السلام فرمایي طلب د حلال خو فریضه بعد الفریضه ده. ګرانو کتونکو دا ستر علم دین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب خبره ترې تاسو واورېدې زه په الله پاک ډېر شکر ګزار یم موږ سره یو خپله زیاته مینه ده دعاګانې هم راته کوي په دغه دعاګانو باندې رنګ هم یو ډېره موده شوه ملاقات نو شوې خو په تجارت باندې هغوی چې کومې خبرې ترې وکړې د دې نه مخکې په وخت په تعین باندې چې په ټیم باندې هر سړی موږ حقیقت دا دی چې موږ ټوله شپه په موبایلو کې اخته یو سهار بیا د پاسېدو نه 10 بجې راپاڅو وي رزق کې برکت نشته دی نو دغه ده او څنګه چې شیخ صاحب وویل که 12,000 ماشومان اسلامیات پیل کېږي نو دا کومه خبره ده دا د پښتونخوا په دې خلکو یو ډېر لوی سوال دی په علماو باندې هم سوال دی څنګه چې شیخ صاحب وویل چې د قیرت استادان څه کوي وخت ولې نه ورکوي هغوی هم د شپې جوړوي بس مصروف وي بیا سکول کې کار نه کوي زما 400 کې چې کومې جینۍ سکول ټاپ کړی دی د هغې په اسلامیات کې 15 نمبرې کمې دي خو دغه ورسره وي نو 5 نمبرې بیا اخیستی وي نو ګرانو کتونکو انشاءالله بیا به ورسره خبرې ترې کوو. اعتماد ټریول یو با اعتماد اداره په دې وخت کې په پېښور کې په ډینس پلازا کې هم دفتر لري په نوخار کې هم دفتر لري په 400 کې دا مین دفتر دی په تنګي کې به ډېر زر ده چې د شیخ صاحب په لاسو باندې به د هغې افتتاح کېږي نو هغې له به خو هم راځو او بالکل تاسو خو د عمرو له ځای نو راتلی شئ دلته کې د عمرو بوکینګ روان دی ډېره مننه او شیخ صاحب دپاره خصوصي دعاګانې کوئ چې الله پاک یې په صحت باندې روغ او صحتمند وساتي ډېره مننه خوشحاله